أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې د قبایلی سیمې څومره قدرمن ناظرین دي ټولو ته په جمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه ټولو قبایلو ته معلومه ده چې د څو ورځې نه د شاهد افریدي او د هغه ورور طارق د هغه د سوت وزیرستان د حاجی ناصر مسعود او د هغه ورور یاسر مسعود سره کاروباري لین دین و هغه کې خبره تر اغوا پورې رسېدلې وه. مسعود کوم راغلی و خیبر ته او پېښور ته. هغې د قبایلي روایاتو مطابق د فاټه لویه جرګه چې کومه فاټه لویه جرګه د سوت وزیرستان نه واخله تر پاجاوړ پورې د اته ایجنسۍ او د شپږ افار نمایندګي کوي. هغې ته راغلل د قبایلي روایات مطابق یې دا خواست وکړو چې چونکې د مونږه د چې کومه مسله ده کوم زمونږه بندي دی دا د شاهد افریدي او د شاهد افریدي د ورور سره د طارق سره دی. فاټه لویه جرګه دا کردار پکې ادا کوي چې د شاهد افریدي او د هغه خاندان ذیلی شاخ کمبرخیل د هغې د مشرانو سره تاسو کښېنئ چې مونږ ته یو جواب راکړي. په دې سلسله کې مونږه د فاټه لویه جرګه چې کوم مشران وو هغه 2 ورځې مخکې د نوابزاده فضل کریم کوکیخیل په ځای کې د کمبرخیلو مشران راوغوښتل. د فاټه لویه جرګه د طرف نه د نارت وزیرستان په نمایندګۍ باندې ملک خان مرجان چې زمونږ د فاټه لویه جرګه د ایگزیکټیو کمیټۍ چیرمن هم دی، ملک نوابزاده فضل کریم، ملک رزاق زخاخیل، ملک خالد زخاخیل، پرنسپل نورزمان ادمخیل، ملک اسرار کوکیخیل او ورسره زه پخپله مونږ سره نور مشران هم خو د ټولو نامونه اوس نشو منشن کولی. د فضل کریم په ځای کې مونږه د کوم کمبرخیل چې کوم مشران راغوښتي وو په هغه کې حاجي موسی کمبرخیل، حاجي شمشیر کمبرخیل، حاجي نذیر کمبرخیل، حاجي خانزاده کمبرخیل، حاجي مکرم خان کمبرخیل او نور مشران هغه راغلي وو. هغې مونږ ته 2-3 ورځې ټایم راکړو چې مونږ به د شاهد افریدي او د هغه د ورور د طارق سره د رابطې مشورت نه بعد مسعود کوم ته او فاټه لویه جرګه ته جواب ورکوو. نن سهار چې مونږه د کمبرخیل کوم د مشرانو موسی جغد سره رابطه وکړه هغې جواب دا راکړو چې انشاءالله نن ماښام د 4 بجې پورې به مونږ ته جواب میلاویږي. هغې ته 4 بجې ټایم ورکړی و، خو په 1 بجه باندې د ماسپښین لمانځه نه مخکې طارق افریدي په جمرود پریس کلب کې پریس کانفرنس وکړو او په هغه پریس کانفرنس کې د نور خو ډېر اوږده د کاروباري لین دین بیان کړو، خو 2 خبرې پکې منشن کړې چې نه اغوا مونږه کړې ده نه دا سړی زمونږ سره شته. که فاټه لویه جرګه یا قبایل یا مسعود خپل سړی غواړي بل ځای دی ولټوي. او دومې د دې خبرې هغې تردید وکړلو چې مسعود کوم وایي چې طارق افریدي زمونږ سره به طور مینیجر په تنخواه باندې کار کولو. مونږ د هغې په کاروباري لین دین کې خبر نه یو تر اوسه پورې. هغه وروستو خبرې دي، هغه جواب حاجي ناصر یا د هغه روریان په خپله وایي. خو په پریس کانفرنس کې د کمبرخیل کوم مشران ورسره ناست نه وو. مونږ چې د مسعود کوم د مشرانو سره رابطه وکړه چې هلته په پریس کانفرنس کې خلک وایي چې د مسعود کوم مشران مونږ ته راغلي وو. مسعود کوم د دې تردید وکړو چې مونږ د فاټه لویه جرګه نه علاوه نه خو د ملک دین خیل، نه د زخاخیل، نه د کوکیخیل، نه د سپای، نه د بل خیل مشرانو ته ورغلي یو. مونږ د کیسه فاټه لویه جرګه ته اچولې وه. مونږ هغې ته وویل چې دا کوم پریس کانفرنس شوی دی مونږ ته پته ده چې دا د قبایلي روایاتو خلاف دی. یو طرف ته جرګه روانه ده او بل طرف ته پریس کانفرنس د بلې جرګې یا د نورو خلکو په ترو وشولو. قبایلي روایات کې چې یوه جرګه روانه وي د هغې په درمیان کې بله جرګه نه وردننه کېږي. اول خو مونږ د دې شي په سخته سره غندنه کوو. دوم مونږه د فاټه لویه جرګه د صدر صاحب بسم الله خان نه واخله چې څومره زمونږ سفیدریش مشران دي د هغې ټولو په مشاورت باندې دا پریس کانفرنس کوو چې مونږ ته نه کمبرخیل جواب را کړی دی تر اوسه پورې که طارق یا شاهد افریدي د دې خبرې نه انکار کوي نو د قبایلي روایاتو په ترو د جرګې مخې ته دی وکړي. په قبایلو کې د انکار خپله لار ده، هغه لار د اختیار کې نه. خو د حاجي ناصر په پریس کانفرنس یا د میډیا په خبرو باندې دا کیسه حل کېږي او نه د طارق افریدي په میډیا کانفرنسو باندې دا کیسه حل کېږي. دا کیسه چې د قبایلي مشرانو قبایلي روایات راغلې ده مونږ دا کوشش کوو چې دا خبره د قبایلي روایات لاندې حل شي.
مسعود کوم مشرانو فاټلو یا جرګه مشران ته ټلیفونونه هم وکړل او چې د چا سره مخامخ ملاقاتونه وشول. د مسعود کوم مشرانو دا موقف اختیار کړی دی چې موږ په خپلو قبایلي روایاتو باندې پاخه ولاړ یو چې تر څو پرې موږ ته کمبرخیل کوم جواب نه وي راکړی تر هغې پورې موږ خاموش یو. خو هغې یو ریکویسټ کړی دی چې موږ به سبا په 9 تاریخ 9 بجې باندې باب خیبر کې چې د فاټلو یا جرګه کومه احتجاجي مظاهره ده موږ به هلته درځو. د فاټلو یا جرګه وړاندې به موږ خپل تحفظات پیش کوو. اوس موږ ته نشته دی پته چې مسعود مشران به سبا هلته کې څه تحفظات پیش کړي، خو دومره راته پته ده چې دا کوم کار وشولو دا د قبایلي روایاتو د جرګې سراسر خلاف ورزي ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.